چې سپیکر یې راواغستې او پولیس او پوجیان سهار وختي یا د شپې وګرځېدل د کشمیر په کوڅو کې او په سپیکر یې دا خبرې وکړې وایي ای مسلمانانو د خپل الله پاک نه زموږ دپاره دعا وغواړئ. الله اکبر کا نعرہ بلند کر دیا روشن کر دیا اللہ کا یہ نام سلام تیری جرت کو سلام. ډېر خوږ دین دی نو الحمدلله سم الحمدلله د زړه نه ووایې که کمنټس کوئ او که نه که ویډیو شیر کوئ او که نه خو د زړه نه ووایئ الحمدلله شکر الحمدلله چې زه مسلمان یم. دې سیټ کې دا ویډیو وګورئ دا غالبا چې د انډیا ده ځکه لیکل یې معتبره کړي دي چې د مسلمانانو د جومات مخې ته غیر دینه ولاړ دي خپل مراد پوره کېدو دپاره د دې مسلمانانو نه دعا اخلي چې څوک هم راوځي که نه نو دعا کوي چوپ کوي د دوی یقین دی چې د دې مسلمانانو ایمانونه مضبوط دي او چې سم کوي الله جل شانه یې کوي خو معمولي محنت پې پکار دی چې یاره دوی دین ته راواوړي دا غیر دینه ولاړ دی د جومات مخې ته خپل یو مراد یې راوړی دی دغې مسلمانانو ته او پته ده ورته چې الله جل شانه چې کله یو مسلمان د جومات نه راوځي نو الله جل شانه ته ډېر نږدې ځکه جومات ته هم الله پاک هغه کس غواړي چې هغه ته نږدې هر سړی خو جومات ته نه ځي که نه تاسو کتلی دي که نه چې کوم په ایمان باندې مضبوط دي او الله جل شانه یې غواړي چې ما ته دې ودرېږي او نږدې ورته نو هغه جومات ته وغواړي او ځان ته ودرې او مونځ وکړي نو د دغه غیر دینو یقین جوړ دی چې دا الله ته نږدې خلک دی او د دوی دعا قبلیږي د دوی په دې چوپ کې ډېر لوی برکت دی نو خپل مراد یې راوړی دی او د جومات مخې ته ولاړ دي. څه وخت مخکې مې در سره یو ویډیو شریک کړی وه کله چې دا بیماري راغله نو په انډیا کې حالات ډېر خراب کړي وو ډېر زیات خلک پې مړه شوي وو نو اخره کې هغوی مجبوره شو دا ویډیو به تاسو کتلي هم وي چې سپیکر یې راواغستې او پولیس او پوجیان سهار وختي یا د شپې وګرځېدل د کشمیر په کوڅو کې او په سپیکر یې دا خبرې وکړې وی ای مسلمانانو د خپل الله پاک نه زموږ دپاره دعا وغواړئ چې دا کوم عذاب دی چې دا راباندې ختم شي هغه کشمیر چې ظلمونه پې او بربریت پې روان و اخره کې الله پاک دې ته مجبوره کړل چې یو مجمع به جوړه وه په سړک باندې به د پاسه دغه کشمیریانو مسلمانانو مونځ کو او دغه چې کوم هندوان دي او د انډیا پولیس دي هغوی به څوکیدارۍ ته ولاړو. زموږ څومره خوږ دین دی الله پاک دی دغه غیر دینو ته هم د کلمې دغه خواږه دی الله پاک دغه غیر دینو ته نصیب کی او الله جل شانه دی زموږ د مسلمانانو نه داسې کار واخلي داسې کردار دی رانه الله پاک واخلي چې دغه شانتې دا غیر دینه زموږ نه متاثره کیږي ځکه چې اوس تاسو وګورئ د مسلمانانو کردار شته پکې که نه دانې پکې شته د مسلمانانو داسې کردار دی چې زه هم غیر دینه مسلمانۍ ته راتلی او طرف ته که هغې د مسلمانانو نه نفرت شروع کړو د دین نه نفرت شروع کړو ځکه چې زموږ په خپله باندې ایمان کمزوری دی هغه بې غیرته خلک چې د دین او د اسلام نوم شرموي نو هغوی په ایمان باندې کمزوري نو دنیا ته هم ښه پیغام نه ځي د دې نه او د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم ژوند چې د هغه نه به خلک متاثره کېدل نو دین ته به راتلل نو داسې قسم کردار موږ له پکار دی چې زموږ نه غیر دینه متاثره شي څنګه چې دوی ته پته ده چې دا الله پاک ته نږدې خلک دی ځکه جومات ته راغلي دي او د دوی دعا قبلیږي نو مجبوره شوي چې د جومات په خوله کې ولاړ دي او مسلمانانو ته محتاجه شو چېرې دا ستا دا چوپ نه دی دا هم ډېر قیمتي دی زما په دې بچي باندې وکړه نو ما دا بچی بیمار دی چې الله پاک یې ټیک کړي نو داسې قسم کردار کوئ ډېر ښکلی میسج پکې پروت دی مخکې دا ویډیو شیر کړئ چې ایمان ورسره راتازه شي او په کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله او دا ووایي چې الحمدلله شکر الحمدلله چې زه مسلمان یم په غیر دینو کې نه یم پیدا چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواز پاکستان زنده آباد اسلام زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی د لوی الله په امان